نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. قسم دے په سبا باندې او د سبا په منځ باندې او په هغه لسو شپو. سورة فجر آیت نمبر 1-2. صحیح بخاری نقل کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې په ورځو کې هیڅ یو ورځ داسې نشته دی چې د هغې کې نیک عمل سړی کوي او هغه دې بهتر شي د دې ورځو نه، د دې لسو ورځو نه. صحابه وویل د الله رسول یو سړی د الله په لار کې وځي، وایي که د الله په لار کې وځي یو سړی مګر دا چې وځي او خپل ځان او مال قرباني کړي او واپس نه شي، نو د ډېر لویه مرتبه ده. او نور په عام ورځو کې د دې لسو ورځو ډېره لویه مرتبه ده. د دې دا مطلب نه دی چې حدیث او صحیح بخاري حدیث دی چې د دې دوه قسمه ذهنونه دي. یو ذهن هغه دی چې هغه د جهاد منکر دی، نو چې کله هغه دا حدیث واوري نو هغه په ذهن کې یو دم راشي چې په جماعت کې سبحان الله والحمدلله د جهاد فی سبیل الله نه بهتره ده. او یو هغه چا په دې پوهېږي دې مقصد دا نه دی، دې مقصد دا دی چې په عام ورځو کې چې څومره ورځې دي نو په دې کې د لسو ورځو ثواب ته هېڅ یو عمل دا نه رسېږي. نو صحابو تپوس وکړه چې جهاد فی سبیل الله، نو هغه ورته ویل ته شاسې جناسې او جهاد ته وتې نو دغه ثواب نه رسېږي. او سړی عملا جهاد کې وځي نو هغې لویه مرتبه ده چې په دې نیت وځي چېرې زه خپل جان مال قرباني کوم او واپس نه راځم، نو هغه مرتبې ته څوک نشي رسېدی. دا لس ورځې دومره عزتمند دي ولې دي او په دې کې دومره ثوابونه ولې دي؟ د یوم عرفې دومره ثواب پکې ولې دی؟ توبې پکې ولې ډېرې قبلېږي؟ اصل کې دي کې یو قرباني شوې ده او د قربانۍ نتیجه او فلسفه هم دا ده چې د هغې په سیله کې الله تعالی دا مرتبې ورکوي. دې لسو ورځو ته چې کومه قدر میلاو دی د ذوالحجې د غټ اختر د میاشتې، نو دا دې ته په قربانۍ میلاو دی چې په دې کې یو قرباني شوې ده. یو عظیم پیغمبر ابراهیم علیه السلام 3 شپې خوب لیدلی دی او په 3 شپو کې خپل زوی اسماعیل علیه السلام په خوب کې لیدلی ده تا ذبح کوم، او د پیغمبرانو خوب وحی وي. ابراهیم علیه السلام خپل زوی سره مشوره کوي، دا مشوره دې دپاره نه کوي چې زه حکم نه منم، لیکن هغه سره د خپل ځان اختیار هم ورسره و. دویم دا مشوره دې دپاره کوي چې یو کار په اسانه کېږي نو په سخته طریقه او د خفګان په طریقې ولیکي. د اسماعیل علیه السلام پیغمبر و، هغه ته د پیغمبرۍ اشارات شي او د دې وجې نه هغه دا حکم منو. ابراهیم علیه السلام خپل زوی اسماعیل علیه السلام مینا ته روان کو، شیطان پې خپل ښه وس وکړو چې څوک خپل زوی ذبح کوي. او ابراهیم علیه السلام په مختلفو 3 مقاماتو باندې په کاڼو باندې وشتو. دغه شان دي په دې سلسله کې دا د ذوالحجې لس ورځې چې راشي نو مختلف قسم خلک دي او سوچونه دي او فکرونه دي، هغه وایي چې هلکه دا دومره ظلم ولې کېږي؟ یو د شیطان رور چې کوم دی غامیدي دی،
نو غامیدي خان بس په سوشل میډیا باندې شروع کړي چې دا خو یو ظلم دی چې 2 کروڑه څاروي لريږي دا په دې باندې دا پیسې خیراتي ولې نه ورکړي نو دا د زرګاو پیغمبرانو سنت دی زرګاو پیغمبرانو د ابراهیم علی السلام نو والا تر نبی علی السلام پورې د ټولو پیغمبرانو سنت دی د دین انکار او دا نه کول د یو پیغمبر د سنت خلاف ورزي نه ده بلکې د زرګاو پیغمبرانو خلاف ورزي ده په تاریخي روایتو کې د اویاو زرو پیغمبرانو ذکر دی د اویاو زرو تاریخ دی چې اویاو زرو د سنت باندې عمل کړی دی 9 کاله نبی علیہ السلام قرباني کړی ده 9 کاله قرباني چې کوله هغه د قرباني لپاره بهترین قرباني لټولن بهترین قرباني د لمور ګډ نه چې کوم دی نو چې قرباني بل نشته ده ځان بلونه نه جوړه ته وی چې را غټه میخه پکار دو غټه غوا پکار دو پلانکې پکار دی نو جایز نه څنګه غوړه جوړ کو سو کوئی غوخي پکې زیاتی دی او سو کوئی وازګي پکې زیاتی دی او یا وزرو پیغمبرانو چې کوم دی قرباني په ګډ باندې کړی دا او د حابیل قابل جګړه په ګډ ختم شوی دا نبی علی السلام 9 کاله قرباني په ګډ باندې کړی دا او ته ګرځي خانه خمالدار او په غوخه بسې ګرځي نو د ګډ نه غوړه قرباني په مخ د ځمکې نشته لري د لمور ګډ نه اړې مړې نه د خپل په شان دي لکه چې دغه نه لمور ګډ خکرور لمور نبی علیہ السلام تور سپین خکرور لمور ګډ باندې به قرباني کوله په خپل لاس مبارک په ذبح کو نو اوس پتا ته هم هغه وخت شیطان ابراهیم علیہ السلام ته راتلو او اوس چې کوم دی نو انساني شیطانان چې کوم دی نو شیطانی رنگ کې راځي تا ته وایي چې قرباني مکوه قرض ولا مکوه په حرام یې مکوه قرض ولا کول ناروا دي قرضان یو ګناه د جرم دی قرض در باندې نه ده نو قرضې ولا مکوه او چې کولی شي نو قرباني کول پکار دي سرسایه او صدقه الفطر او قرباني د دې لپاره ټیک د احناف په نسبت باندې نصاب شرط دی لیکن واقعي محاضرات وي چې سړی کولی شي نو کول ولا پکار دي او نصاب نه دی نفسي مالداري دی خبردار چا وس کیږي ناغه دي قرباني وکړي لہذا د 10 ورځې چې دومره عزتمند دي چې وليال 10 دا په دې وجه باندې دي چې په دې کې یو قرباني شوی ده دا د قرباني فلسفه ده د الله د رضا لپاره خلق خپل بچي ذبح کول مونږ یو ګډ نشو ذبح کوله نن پاغه باندې بعضی وخت کتاب څه پته را دا چې بزرګان څه یو د قران او د حدیث برګ دی او یو چې کوم دی د قران او د حدیث نه چې کوم دی نو بالکل جاهل زبرګ دی دا جاهل زبرګ د حدیث مثال چې منګ کوره وجره نو بیا په پټکی کې تړلو او لس کاله سره مونږونه کوله دغه د جاهل زبرګ وای چې پیغمبر وای چې دا مګه او وغیرہ کارغه مارغه دا چې دا ته یې نه کنه نو کدا حل او که حرم دی او که جمعات دی او که جمعات نه بار نه سي دی ولا مړ کوي اته اوس ګوره دا اوس وجل پکار دی خوشړل پکار دی بتا دا پته نشته چې ودی کې څومره نقصان دی هغه نقصان الله ته پته راو هغه نقصان رسول الله پیژندلو دې ته ویل کېږي جاهل زبرګ دې جاهلانو خیال هم دغه چا وی چې دا سنت دی نو دا سي خبره ده او دا خو یو ضرر دی او یو بے ضایع وخت ضایع کول یو داري دا یو عبادت دی دا یو سنت دی دا او یو زرو پیغمبرانو زیاتو کوم سنت دی باندې باندې عمل کې لہذا قربانی په ځای باندې مونږ د یو ګډ سیلی قربانی کو یا د بل زناور قربانی کو دا بدل لچاره د زوی بدل له دا چې مرتبه ملاو شي دا په دې نه دی ملاو شوی چې راوي سم بوک مون داسې ژوند تیر کړی دی لکه د جنت په دنیا کې آدم علی السلام نواله تر نبی علی السلام پوری هیڅ یو پیغمبر سو دي نشي خودله چې باغ امتحانات نه راغلي تاسو ته پته راځي خوشحال ترین پیغمبران په دې سوکو سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام په صحیح سره دنیا باندې حکومت او سلیمان علیہ السلام په ټولي دنیا حکومت بلکې هغه دې حکومت کړی دی چې داسې حکومت راتل ناممکن دي پیریانو حکومت کړی دی په مارغانو یې کړی په زناورو یې کړی دی هر شی ول الله تابع کړو او تاسو ته پته را چې بیا هم د امتحان نه بچ شوی نه دی
کله په یو ځای کې ګیر شوی دی او کله په بل ځای کې ګیر شوی دی او کله یو ځل خفا او کله بل ځل خفا. دا نشي کېدلی. یو ایماندار چې کوم دی نو هغه د قرباني نه ورکوي او دی د امتحان کې پاس کېږي نه او دی وایي زه د سمې ایماندار یم. دا به راځي، دا تکلیفونه به راځي، دا به برداشت کوي. نو ټولو پیغمبرانو برداشت کړي دي. ابراهیم علیه السلام دومره قربانیانې ورکړي دي چې څه حد یې نشته دی. تاسو په خپله هسې سوچ وکړئ. یو سړی دی 80 80 او شپږ شلي کاله عمر ته ورسېږي او بې اولاده وي او ښځې وله خپله خیراتي وینځه ورکړي، دا وینځه ما تاله په نکاح درکړه، بچي دې نشته دی. ځکه چې سمه ښځه یم که نه سارا به وه. سارا به د هجرې به نه ډېره اوچته ده. ټیک د هاجره به د اسماعیل علیه السلام مور ده، لویه قدرمنه ده، قربانیان یې کړي دي. خو سارا به مغزله قرباني نه ده کړي. د ښځې قرباني د خاوند دپاره ښځه کول دا دومره خطرناکه قرباني ده. دا یو ښځه هم نه برداشت کوي. د نبي علیه السلام بیبیانو نه برداشت کولی، هغوی نه دي برداشت کړي چې نبي علیه السلام ښځه کړې وه، واده یې کړی وه، هغو ورته چې چلو ښودلو چې نبي علیه السلام کله راشي نو ته ورته وایي چې موږ ستا نه په تا باندې موږ پناه غواړو په الله باندې ستا نه. هغه غریبه په عربۍ نه پوهېده. نبي علیه السلام ویل چې تا خو د دې ذات په نوم باندې په ما باندې پناه دې وغوښته چې اوس به زه تا ته څنګه بس وایي زه پلار ته. لیکن سارا به هغې چې دی نو سره د دې نه چې د ابراهیم علیه السلام څومره مینه وه، هغې له هاجره به یې ورکړه، ورته ویلې زه دا نه شم برداشت کولی ستا بچي دي. شپږ شلي کاله پس چې کومه دی نو هغه د قربانۍ نه باندې الله والا بچی ورکوي او سارا به یې کینه او بغض نه و. سارا به یې په زړه کې دا و چې هاجره به یې خو زما نه بهتره شوه، پیغمبر مور شو او زه خو تش د پیغمبر ښځه شوم او دا د پیغمبر ښځه هم ده او د پیغمبر مور هم ده او د پیغمبرانو نیاب هم وي او زه تش چې دی نو بس د پیغمبر ښځه یم. الله تعالی چې کومه دی نو هغې له هم بچی ورکو او د پیغمبرانو نیا یې کړو، د پیغمبرانو مور یې کړه. قربانی نبی علیہ السلام فرمایي چې ابراهیم علیہ السلام خپله صحیح بخاري حدیث دی، قرآن ذکر کړی دی، حدیث ذکر کړی دی. شړ بیابان دې راوړه او بس هلته یې پرېښودلو. یو ماشوم د اسماعیل علیہ السلام او یو مور ده. نه انسانان شته په هغه ځای کې او نه پیریان شته. ځکه پیریان به دې ځای کې اوسېږي چې خوا د خامخا څه انسانان خو وي که نه، هېڅ هم نه. یوه ونه ده، نه اوبه شته او شړ بیابان دی او نه کعبه شته، هلته یې پرېښودله دا قرباني. ښځه هم ښځه وه. ابراهیم علیه السلام ته وایي چې ته مونږ پرېږدې په دې ځای کې، چا ته هم پرېږدې. اوله جواب نه ورکوي، حکم و. خو چې کله آخر هغه پوه شو چې یاره د الله حکم ښکاري، ورته ویل چې ښه د الله حکم دی. ابراهیم علیه السلام ویل چاو نا ورته اواز جواب کې ورکوي چې زن به ځای هېڅ پروا نشته دی، اذن لن یضیعنا، اوس الله تعالی مونږ نه ضایع کوي. چې د الله حکم دی نو الله حکم خو امتحان خو ستا سره دی، زموږ سره خو نه دی، نو مونږ خو نه ضایع کوي. شړ بیابان کې پرېښودله، ایسته ترې لاړ امتحان. او بیا کله د منډو تړلو شو نو بیا پسې راغی، ورته ویل چې اوس یې ذبح کومه. نو زوی هم داسې زوی نه دی چې هغه ورته وایي، یا مور هم داسې مور نه دی چې تا موږ په شړ بیابان کې پرېښي یو اوس بیا راغلی یې راپسې. زوی هم داسې زوی نه دی چې هغه ورته وایي چې ښه تا چې کومه دی نو د ښځې په خاطر باندې موږ پرېښودلی یو. نه ورته ویل بابا کوه څه چې تا ته حکم کېږي. بلکل ورسره تابع و. مینا ته لاړه او هغه د قابل او د حابل چې حابل ګډ قرباني قبوله شوې وه، هغې وله څه کړه، هغه ورته راغله او ورسته ذبح یې کړ. د دې وجې نه د دې ذوالحجې دا قدر و قیمت چې کومه دی نه، دا د امتحان د پاس کېدو د قربانۍ د پاس کېدو په وجه باندې. په دې وجه باندې عبدالله زوی عباس فرمایي، صحیح بخاري حدیث دی چې د دې ورځو نه اوچتې ورځې چې کومه دی نه په مخ د ځمکې باندې نشته دی. دې ته ایام العشر وایي. د ذوالحجې 10 ورځې دي. په دې کې یو ورځ ده د ابن حبان په روایت کې د جابر ابن عبدالله نه چې افضل الایام یوم عرفه، یو ورځ د عرفې دا ډېره بهتره ورځ ده. او بیا تپوس شو د ابو قتاده حدیث دی د رسول الله نه چې د دې څه ثواب دی. ویکفر السنة التي الماضیه والباقیه، صحیح مسلم حدیث دی.
چې د یو کال تیر شوي واړه ګناهونه او د آینده کال چې کوم دی نو واړه ګناهونه دا به درته مخکې په ایډوانس کې سوي دا به معافي. دا ډېر لوی ثواب دی. په دې وجه باندې عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې رسول الله فرما من یوم اکثر من ان یعتق الله فی عبید من النار من یوم عرفه وانه لیدنو ثم یباهی به الملائکه. صحیح مسلم حدیث دی، حضرت عایشه صدیقه فرمایي چې رسول الله فرمایل چې په دې ورځ باندې الله تعالی څومره بندگان ازادۍ او معاف کوي د اور نه. دې ورځ د عرفې باندې چې الله تعالی رانږدې شي او فرشتو باندې فخر کوي، ورته وایي دا هغه انسانان دي تاسو ویل چې سپیک الدماء والا دي، وینې به تویې، قتل و قتال به کوي، فسادات به کوي، دا ما معاف کړه. او بعضې خلک هغه یو مشرک نه معاف کوي، یو مشاحن نه معاف کوي. مشرک دا نه معاف کوي. مشاحن چاته ویل کېږي؟ کم سړی چې کینه کوي دا نه معاف کوي. نو الله دې خیر کړي. زما خو خیال نه راځي خفه نه شي خو چې په دې خلقو کې به د کینې نه خالي څوک دا خطرناک شی شو کنه. مطلب دا دی چې یو طرف ته دومره غټ اعلان دی چې الله تعالی په دې ورځ باندې څومره انسانان معاف کوي نو په بله ورځ نه معاف کوي. لیکن بل طرف ته نبی علیه السلام و چې ګوره 2 کسان نه معاف کوي، یو مشرک نه معاف کوي. مشرک یوازې چې کوم دی نو دا هندو نه دی او سیک نه دی او عیسائی نه دی او یهودي نه دی. ګوره په مسلمانانو کې دومره مشرکان دي چې څه حد یې نشته. څه د قرآن نه انکار کوي کافر او مشرک دی، سره قانون نه انکار کوي کافر او مشرک دی. دا نه منم. څو د قرآن نظام ته پرسوده نظام وایي، پرسوده نظام هغه وایي دا چا نظام ته پالتو نظام دی، نعوذ بالله. څو ټوله ورځ چې کوم دی ناست دي په مزارونو کې، مزارونو ته سجدې کوي، څوک خپل لیډرانو ته سجدې کوي، څوک چې کوم دی انسانانو ته د الله صفتونه ورکوي، څوک انسانانو نه پیغمبران جوړوي او ته بیا هم وایي چې نه دا خو پاک خلک دی، دا خو د خولې مسلمانان دي، د خولې اسلام علیه اسلام دی. څنګه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي عثمان زید عبدالله ثقفي رضی الله عنه ته چې څه ورته ویلو چې قل آمنت بالله ثم استقم، معنا دا چې خپل ایمان و د نواقض الایمان نه بچ کې، چې لا اله الا الله محمد رسول الله وې نو بیا هغه کارونه نه کوي چې په هغه ایمان او اسلام ختمیږي. هغه د شرک او د کفر کارونه به نه کوي، غیر الله ته سجدې نه کوي، بندګي به نه کوي، د انسان خبرو ته به د الله د کلام نه اوچت نسبت نه ورکوي. نن سبا وګورئ د دې وجې نه یو مشرک نه معاف کوي او یو هغه سړی چې کینهګر وي، زړی چې کوم سخا وي که نه دا نه معاف کوي. نن سبا خو زما خیال دی چې لکه دا مالداران به غم د دې کینې به وي، خو دا غریبانان چې دي که نه دا ځان کینهګر دي، دا زیات پړسېدلي ګرځي، ټوله ورځ او ټوله شپه پړسېدلي ګرځي، هېڅ شی نه برداشت کوي د چا نه به چا ته څه وایي نه، بس په زړه کې چې کوم دی نو بس دا اور بلی زړه خپل وخوړو. زړه پاکول غواړي. ګورې دا زړه چې پاک نه کړي په دې انکار نه کوي. په دې کار نه کې د بعضې خلکو عادت جوړ شوی دی. ما ته پته ده دا منځونه چې راځي د بعضې خلک دا عادت دی، عادت عبادت نه کوي، دا یو عادت جوړ شوی دی. د دې نه عبادت جوړ کړي، عادت نه، دا عبادت دی. چا چې عادت جوړ کړی دی هغه بالکل نه پاکیږي او نه پاک دی، نه زړه ټیک کېږي. چا چې د عبادت جوړ کړی دی نه هغه زړه پاک دی. که مونږ د خپل مونږ نه عبادت جوړ کړو نه دا عجیبه غوندې منځګزار دی، دلته راځي ښکته کېږي او پورته کېږي او څوک پکې بیانونه کوي او څوک پکې څه کوي او سود کوي، سود خور دی. نو دا در مونږ عادت نه شو، بیان عادت شو، تقریر عادت شو، نیکی خبرې عادت دی، دا عبادت نه دی. که دته عبادت جوړ کو دا کارونه به پرېږدي. ولې قرآن ویلي، صفای ویلي دي ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر. تا چې کله د مونږ نه عبادت جوړ کو صحیح نو بیا به صحیح، بیا به دا کوي. ډېر خلک دی مونږ وینو چېرته سړیتوب خبره چاته نه کوي، بس داسې خبره به ورته کوي چې بس هغه به غوسه کوي او به قاروي او به خفه کوي او په بل باندې راپاروي او دا یې ویلي دي او دا یې ویلي دي. که الله دې په پاله جوه خوله دې کږه غرق شي، چېرته د سړیتوب خبرې د خولې نه راوځي او که نه، خو چې کښېنې که نه نو بس څه به وایي. داسې مې بدي چې دا محفل چې کله شروع کوي که نه د الټه خبرې نه به شروع کوي. لکه سړیتوب خبره ولې نه کوي؟
پلانکی دا ویلي دي او پلانکی دا ویلي دي، پلانکی دا ویلي دي او پلانکی دا ویلي دي. جهنم الله د دې خلقو دپاره جوړ کړی دی، دا یوازې د ابوجهل لپاره نه دی جوړ کړی چې په دې کې به ابوجهل پروت دی، فرعون او قارون او نمرود به پروت دي. دا یې د داسې لوښو دپاره هم جوړ کړی دی. زړه به پاکې، دا منځونه دا عبادت څه دپاره دي؟ الله تعالی ستا نه ښه سړی ښه انسان جوړول غواړي، ټول اسباب یې درله درکړي دي او ته نه بس ځان بلکل فارغ. لہذا دا لس ورځې د قربانۍ ورځې دي. رسول الله فرمایي چې الله تعالی په دې ورځ باندې دا مسلمانانو دا ایماندار معاف کوي، خو دوه کسان نه معاف کوي، یو مشرک او کافر چې کوم دی اعتقادي منافق نه معاف کوي، او یو هغه سړی چې هغه د کینې ګوډه وي، زړه یې سخاوي او دی مشاهین وي، دا نه معاف کوي. دا خو موږ ځان بچ کولی شو که نه چې د شرک نه ځان بچ کړو. لہذا په دې ورځو باندې ډېر تکبیرات، ذوالحجه چې شروع شي که نه عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه به ډېر تکبیرات په ویل، په دې لارو کوڅو کې به ګرځېدلو الله اکبر، دا به یې په چغه باندې ویل چې الله تعالی خوشحاله شي. بل قرباني را روانه ده. قرباني د دې دپاره ده چې مونږ د یو زوی په بدل باندې یو څاروی حلالو، نو د هغې دپاره ښه قرباني پکار ده که چې د بچي په ځای باندې چې کوم دی نو زمونږ ګډ او سیرلی دی یا غوا ده او بل څه شی دی، په هغې قرباني کوو نو خو چې ښه واخلو که نه، نو دوی به ګرځي خانه په دې خوارو پارو پسې به ګرځي، نو مه کوه که نه، څه دوکې شوکې څه چل ول دې جوړ کړی دی. یا سړیتوب قرباني نه شي کولی که نه، یو خو دا دی چې وس دي نه بیا ځان له خبره ده، خو ښه وس دې شته او مونږ وکتلی دا ښه وس یې که نه، دا سړی ډېر غټ بېکاره سړی دی به ګرځي خانه، نو هر سهار به وځي او ماښام به راځي او دی په څاروی نه خوښېږي، ګرځي به پکې ګوري به پکې، بیا به ټلیفونونه کوي جي یاره څاروی دی خو ډېر مزیدار دی خو خپې ګوډه ده او ښکری داسې دی. نو لکه ښه روغ ولې نه اخلې چې ښکری داسې دی او خپې داسې ده چې زړه دې درته وایي چې زما زړه پې مطمئن نه دی، نو د ملا د تپوس څه ضرورت دی؟ پخپله ته نه پوهېږې. په میله کې به ګرځئ بیا به وایي یاره جي ښه برابر دی خو غاښونه نشته دی. دا خو د میلې ټول سخي چې کوم دی په آرامي سخي دي، یو کال چې کوم دی سخي دي، دا د شلو کالو ښکاري، ټول سخي غاښونه نشته دی. نو ته چې ورشې نه 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 جي زه قسم خورم، نه خو به قسم خوري خو دی بازار ته لاړ شي نو په بازار کې د دوکانونه یې په چا یې الحاج لیکلی او په چا یې حاجي صاحب لیکلی او په چا یې پلانکي صاحب لیکلی پلانکی صاحب لیکلی، چې دوکان له ورشي 2 نمبر 3 نمبر 5 نمبر سامان یې ورسره. نو دا خو د میلې چې کوم دی ګڼکپان دي، خو د میړې ګڼکپ تا ته وایي چې نه چیزه پې قسم خورم، نو شیطان په قسم باندې کوم اعتبار دی، قسم کار نه کوي. که په خپله دې په کور کې ساتلی او 2 کال یې پوره شوي او غاښونه نه یا ګډ او سیرلی دی، 1 کال یې پوره شوی دی او غاښونه نه بیا ټیک ته کېږي بسته، خو چې تا په خپله په کور کې ساتلی. خو که ته یې په میله کې اخلې او د بل چا نه اخلې 500 قسمه دې وخوري اعتبار به پې نه کوي، ټول دروغ وایي. هر 500 څاروو کې چې کوم دی په 4 څاروو کې غاښونه نه وي، دا غاښونه نبي علیه السلام چې دی دا یې دې دپاره مقرر کړي دي چې ته ما او تا د عمر نه څه خبر یو شی به ابه تا ته چې کوم دی د 1 کال ښکاري به د 2 کال وي، یو به تا ته چې کوم دی د 15 کالو ښکاري به د 1 کال وي. د دې وجې نه دا دین چې کوم دی نو دا د انپړو ته راغلی دی. نبی علیه السلام چې کوم قوانین پیش کړي دي د هغې دپاره دومره سوچ او فکر د دماغو نه دی پکار، ښکاره خبره ده. غاښونه 2 دي، 2 غاښیز دی جي او 2 غاښیز دی، 2 کال یې پوره شوي دي. 2 غاښونه نشته دی، 2 کال یې پوره شوي دي. باچا تپوس هم نشته، ملا ته هم تپوس ضرورت نشته، بل ته هم نشته دی. ښه روغ موټ څاروی اخلی، ښه برابر څاروی اخلی، دا قرباني ده. د قربانۍ دپاره د وس نه تیاري شروع کړئ او دا یاد ساتئ د قرباني څاروي سره چې څومره مینه کوې دومره به ثواب وي. د قرباني څاروی چې څومره سنبالې که نه دومره به پکې څه وي ثواب وي. هغه ته لمبې او پاکې او لاس پې راکاږې دومره لوی ثواب به د یو یخته په سر باندې یو نیکي ملاویږي او یو ګناه معاف کېږي. په دې باندې لاس راښکودل که فرض که دا ولمبې او صفای کې او سوترې کې نو په دې باندې ډېر لوی ثواب دی، مینه به ورسره کې. دا سوچ بالکل غلط دی چې یو سړی وایي دا خو ظلم دی، دومره قربانیانې کېږي، غوښې خرابېږي، دا کېږي، دا 80,000 زیاتو کم پیغمبرانو د 80,000 په تاریخ کې دي، قرآن حدیث کې نشته چې په زرګاو پیغمبرانو دا قرباني کړې ده. دا د زرګاو پیغمبرانو سنت دی. 9 کاله نبی علیه السلام کړې ده، اخو رحمت للعالمین دی.
هغه دومره مهربان دی چې څه حد یې نشته دی چې خپل دشمنان چې کوم دی تش په معمولي خبره باندې چې هغوی را مخامخ شي معاف کړي دي. هغه مهربان په خپله باندې د ګډ په دې مرۍ باندې خپک دي او چاړه رالي او علالی او رسول الله فرمایي په دې وخت کې به ته په دې ذبح باندې ځان خوشحاله کې ښه خوشحاله به یې. د الله را لېږلي یې دې دپاره یې دې دپاره نه کړي چې ته دې له ودونه وکړې بنګلي دې وله جوړې کړي دې ځناورو له بې ځایه وهمه بې ځایه زخمي کومه نښې تې مه جوړوه ټوغې تې مه جوړوه په پسه چاړی باندې مه حلالوه داسې ویلي دي. داسې نه دی ویلي چې هلکه دا د دې دپاره دی چې دې له به ګوتې نه ورړې دا خو د هندوانو مذهب دی د هندوانو مذهب چې دا خو سا والا شی دی په دې بوټو کې سا نشته په دې سبزو کې سا نشته فارشي کې سا شته. د هندوانو مذهب ته هم خلک راکاږي د دې وجې نه په دې باندې به ستا زړه څه وي دا به خوشحاله وي دا به مطمئن وي. دا ورځې را روانې دي خو یوه خبره یاد ساتئ دا 10 ورځې د ذوالحجې چې دی نو دا بېګیرې چې دا ګیرې چې خرئ نو دوی قرباني کوي. نو د مفتي اعظم دی که کاغذي مفتي نه تپوس وکړي او یا چې کومه دی نه چېرته پالتو ملا نه تپوس وکړي یاره چې 10 ورځې دی په دې کې دا ګیره خره نه هلکه الله دې غر که ملا ورته وایي ګیره پرېږده ګیره خرول حرام دي. د 10 ورځو دپاره چې کومه دی نو ته پرېږدې او 10 ورځې پسې بیا خرې دا خو ته د ګیرې توهین کې هېڅ پرېښودلو ته ضرورت ستا بیا نشته دی. حرام کار دپاره چې کومه دی نو ته معمولي یاره چې څه چلو شو دا خو مستحب عمل دی چې نوکونه به نه اخلی او یخته چې کومه پس دی دا به نه اخلی 10 ورځې به ساتې دا د دې دپاره چې موږ د حجیانو سره مشابه شو. خو لیکن دلته ته خانه ګیره خرې او بیا د قربانۍ دپاره وایي ځه راشه 10 ورځې ګیره پرېښودله او بیا د اختر په ورځ باندې خارخ راغلی د سر نه تر خپو پورې بیا ټینګېدی نه شي نو بیا زر کش بیا چې دی نو قرباني دی ذبح کړې دا نه پوره غوښه تقسیم شوې نه ګیره دې خرولې دا خو توهین دی دا خو ته په اسلام پورې خان دی په پیغمبر په سنت پورې خان دی. نو دا مولوي صاحب ته وایي چې څوک نه تپوس کوي نو ورته وایي چې وروره ګیره پرېږده دغه ګیرې پرېښودلو ته ضرورت نشته دی اتجې کې نو دا خبرې پکې نشته دی. او بل دا سنت او مستحبه طریقه ده شرط پکې دا دی 40 ورځو نه که نوکونه زیات یا د 40 ورځو نه ویښته زیات وي نو هغه به لرې کې 40 ورځو زیات پرېښودل ناروا دي د سړو دپاره هم ناروا دي او د ښځو دپاره هم ناروا دي. جینکۍ هم چې کله نوکونه پرېږدي هغوی کلونه شوي دی پرې کې اوس پکې جړاګان هلکان دي هغوی هم پرېږدي. د 40 ورځو نه نوکونه پرېښودل زیات دا ګناه ده. هره هفته کټ کول دا مستحبه طریقه ده. چا هغه نه غټېږي په 2مه هفته دې کټ کې خیر دی. خو لیکن د 40 ورځو نه اخوا انس ابن مالک د مسلم حدیث ته چې رسول الله دپاره زمونږ دپاره حدبندي مقرر کړې وه چې د 40 ورځو نه زیات په ویښته نوکونه نه پرېږدئ که فرض که ښځې دي یا څوک دي هغه نوکونه نه پرېږدي. یو سړی دی اوس هغه نوکونه مطلب 30-35 ورځې شوي دي او دلته پکې اوس اختر راغی دا 10 ذوالحجه راله نو دته دا نشته دی به کټ کوي دا هغه چا دپاره دی چې د هغه 40 ورځې نه پوره کېږي. نو د لپاره مستحبه طریقه داره چې دی دا خپل نوکونه کټ نه کړي دا خپل ویښته میښته دا لرې نه کړي او چې کله د اختر لمونځ وکړي قرباني وشي د هغې نه بعد دا بیا لرې کړي دا یو سنت طریقه ده یو مستحبه طریقه ده. لیکن پاتې شو دغه خبره دا بالکل غلطه ده دا توهین دی د سنت پورې خندا ده چې ته یې د 10 ورځو دپاره ګیره پرېږدې او بیا سره د قربانۍ دپاره بیا یې خرې. ګیره خرول حرام دي دا پرېږدې که څه چل به وشي تاسو چې دا ګیرې خروئ څه چل دی ولې خروئ څه دي په خپله هسې سوچ وکړئ که نه په دې به دې خرولو کې څه چل دی دا پیغمبر سنت نه د پیغمبرانو سنت دی بلکې واجبه ده او چې تا ته پکې ځان ښایسته ښکاري د ګناه را پاسه بله ګناه کې وایي یې پرېږده ته د پیغمبر نه ښایسته نه نه د عمر فاروق نه ښایسته او نه د صحابو نه ښایسته نه د یوسف علیه السلام نه ښایسته او نه د سلیمان علیه السلام نه ښایسته. هغه ښایسته مخلوق چې کومه دی هغوی ګیره پرېښې ده. یو پیغمبر په 1,40,000 زیاتو کم پیغمبرانو چا ګیره نه ده خرولې په 1.5 لک صحابو کې چې ذاته فاتحې دنیا فاتحین د دنیا دي هغه حسین و جمیل هغه خلقو چې کومه دی په تاسو کې دا نه پیدا شوی په صحابو کې یوسف ثانی جریر ابن عبدالله بجلی یوسف ثانی ورته وایو چې هغه به کله یمن او شام ته تلو که نه تا ته پته مخ به پټو دې خلقو به تنګولو ته فرشته یې اسمان نه راغلی. دحیه ابن خلیفه الکلبی رضی الله عنه ته نبی علیه السلام وفرمایي چې سم
حسین عمر فاروق هغه ته یوسف ثانی وایو. جبرئیل امین به دغه په شکل باندې رسول الله ته وحی راوړه. دا به نشته، دا حسن دی. وای د سړو د پاره حسن څه دی؟ ګیره ده، لحیه. او د ښځو د پاره سر ویښته دي چې دا پټ وساتي، هلکانو په شان دي کټ نه کړي. دې لسو ورځو خیال ساتل پکار دي. په دې کې عبادات هم وکوئ او په دې کې ذکرونه کوئ، تلاوتونه کوئ. او چې څوک قرباني وسې وي، ښه قرباني سوچ کوئ، ښه قرباني اخلئ. او چې چا وس نشته، الله دې ورله وس ورکړي. دعا وکړئ. باران وینه کېږي، باران لپاره دعا وکړئ. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. پروردگار د خیر او د رحم او د کرم باران وکړي. الہ العالمین د خیر او د رحم او د کرم باران وکړي. پروردگار ته په موږ باندې رحم وکړي. الہ العالمین د ګټي لوټي او د انسانانو د زناور ته لامده کړي. الہ العالمین زموږ ګناهونه موږ ته معاف کړي. کوم ګناهونه په وجه باندې الہ العالمین رحمتونه بندي، باران بندي. پروردگار هغه ګناهونه زموږ ختم کړي، معاف کړي. ته په موږ باندې رحم وکړي. د فلسطین بې کسه بې وسه مسلمانانو امداد او تعاون وکړي. الہ العالمین ته زموږ حافظ و ناصر شي. او څه کسان دي د هغوی څه مسایل دي، غریبانان ګیر دي په جیل کې، او څه نور مسایل، هغې دپاره دعا وکړي. پروردګاره دغه مظلومان دي، پروردګاره رحم پرې وکړي او دغه مسایل یې ختم کړي، دغه پریشانیان یې ختم کړي. الہ العالمین دغه مشکل یې ختم کړي او اسان کړي. اللهم ربنا